که د دې اعتراض جواب تا وکړو نو زه به حنفي کېږم، او که تا د دې جواب ونه کړو نو بیا ته اهل حدیث والا شه. اعتراض یې دا لیکل دی چې صحابه کرام ټول محمدیان، یو صحابي ته وښایه چې هغه یا ځان ته حنفي ویلی، یا یې ځان ته شافعي ویلی، یا یې ځان ته مالکي ویلی، یا یې ځان ته حنبلي ویلی. اولنی خو ده په لیکل ده چې صحابه کرام ټول محمدیان. کم یو صحابي ته وښایه چې ویلي ستا شیخان دې وښی، ستا تمام مذهب دې دا وښی چې یو صحابي ویلي چې زه محمدي یم. نمبر 1. نمبر 2 دی وایي چې صحابه کرامو کې نه یو حنفي نه شافعي نه مالکي نه حنبلي. نو صحابه کرامو کې یو اهل حدیث نه و. ته وښایه چې په صحابه کرامو کې کم یو اهل حدیث و. یو دا چې وښایه چې نبی علیه الصلاة والسلام صحابه کرامو ځان ته محمدیان ویلي، په کم حدیث کې ویلي. دویم دا چې کم یو صحابي ویلي اهل حدیث و، کم یو صحابي ځان ته اهل حدیث ویلي. بله خبره دا ده چې حنفي نسبت کول، شافعي، مالکي، احمد ابن حنبل، دا د محمدي نسبت نه څه بهر خبره نه ده. اوس زه ستا نه تپوس وکړم ستاسو دا مولیان ټول لګیا که نه؟ حدیث د بخاري نه پیش که، حدیث د مسلم نه پیش که. یو صحابي ته وښایه چې هغه ویلي چې دا حدیث په بخاري کې دی، دا په مسلم کې دی. د بخاري او د مسلم حدیث به مني، د موطا امام مالک، د موطا امام محمد حدیث به نه مني. ته یو صحابي داسې وښایه. بل دا راته ووایه چې دا خبره خو ابو جهل هم کړې وه، نبی علیه السلام ته دا معجزه په دې طریقې باندې پیش که زه مسلمانېږم. په تا په هغه کې فرق څه پاتې شو؟ امام صاحب رحمت الله علیه په باره کې راځي، امام ابو حنیفه هغه به فرمایل زه اول مسله د قرآن نه راوباسم، دویم نمبر زه مسله د حدیث نه راوباسم، دریم نمبر زه اثار د صحابه کرامو ګورم. که دا درې وانه ماته صراحتا میلاو نشي بیا زه قیاس کوم، بیا زه د دې نه بعد کې قیاس کوم. ته د دې جواب راځه به د دغې جواب درکړم. په فقه حنفي کې دا عبارت شته چې کله په ګوته باندې نجاست ولګي نو د دې په سټلو سره ګوته پاکیږي. آیا دا مسله په قرآن حدیث کې شته؟ ستا نه زه تپوس کوم، ستا په دې زګین باندې بول ولګېدو، د چرګانو بول دې په دې زګین ولګېده، تا په دې ګوته باندې داسې پاکه کړه، دا ګوته دې بیا وسټله، د دې ګوتې باندې نجاست پاتې شو؟ پاتې نه شو. خو کوم ځای ګنده شو؟ خوله ګنده شوه. ګوته پاکېږي خو خوله ګنده کېږي. اصل عبارت تاسو پټوئ که نه دوکه په دې کې ورکوئ. اصل عبارت مه پټوئ. ګوته ګنده وه چې کله دې وسټله ګوته خو پاکه شوه، لیکن خوله ګنده شوه، خوله ګنده کېږي په دې باندې. ستاسو دا چې وایي د دې جواب را الله کوي چې تاسو وایي مني پاکه ده. پاک شی خوړی کېږي که نه خوړی کېږي؟ چې مني پاکه ده. تاسو خو منی خوراک ته پاک وایي. منی ستاسو چې پاکه شو خو خوراک یې جایز شه که نو پاک شی دی. میتیازې پاکې شو خوراک یې جایز دی. اوس په دې ګوته باندې مثلا د یو وابي منی ولګېده، هغه وسټله، د هغه خوله هم نه ده ګنده او د هغه ګوته هم نه ده ګنده. रसूल पाक की हुर्मत पे तन मन धन फिदा करना मुसलमानों का शेवा है।